پنځم عمل قلة الحیا. بدبخت انسان پنځم علامت د بدبختۍ پنځم علامت د حیا کموالی. چا کې چې حیا کمه ده بس د انسان بدبخت. الله دې موږ د بدبختۍ د علامات دا شرم او حیا دا د نبوت حصہ ده. د نبوت حصہ حیا دومره غټ صفت. قرآن کې الله رب العزت د یحیی علیه السلام صفات بیان کړي. سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. حصور په یو صفت بیان کړي. حصور هغه انسان ته وایي چې خپل شهوت قابو کړي، شهوت قابو ساتلی او د نفس په دوکه کې نه مبتلا کیږي، د نفس په فریب کې نه مبتلا کیږي. شهوت قابو ساتلی انسان دا د نبوت حصہ او د ولایت لپاره شرط دی حیا، پاک دامنی. تا حیا او پاک دامنی د ولایت لپاره شرط. قرآن پاک کې الله تعالی یو ځای کې د خپل نیک بندګانو صفات بیان کړي دي. هغه کې یو صفت ولا یزنون، دې زنا نه کوي، زنا ته نږدې نه ورځي. د الله اولیاء د زنا نه ځان ساتي، زنا ته نږدې. حیا او پاک دامنۍ د وجه په دې حیا او پاک دامنۍ باندې چې کوم یو انسان، کوم مؤمن بنده صالح دې په دې باندې استقامت اختیار کړي، همیشواله په دې باندې اختیار کړي، الله رب العزت دغه انسان خپل اولیاء کې شامل. بیا الله رب العزت د حفاظت کوي د هر ګناه کبیره نه. الله دې ساتي، بیا هر کبیره ګناه الله دې بیا ساتي، الله دې حفاظت کوي. سلیمان بن یسار رحمه الله غټ محدث دی. د حج په سفر باندې روان یو قافله کې ملګری ورسره دي، شاګردان مریدان. په یو ځای کې قافلې پړاو واچو، خیمه خخې کړي، یو خار سره نږدې د چا چې څه ضرورت و، څه سامان کم شوی د خوراک د هغې خار ته لاړل، ضرورت سامان یې اخیست. دی په خپله خیمه کې یوازې پاتې شو، آرام یې کړو، سره ولګو. دی یوازې د یو زنانه راغله، د ده خیمې ته رادننه شو. دا سړی خو یوازې دی، رانږدې شوه د ده خواته، په لاس سره یې څه اشاره وکړه. ده وی چې دا خو پاک انسان و. حیوانات پاک انسان په ذهن کې ګنده خیالات بیاني. هغه وی چې یاره د دې څه ضرورت دی، خوراک ته مې ضرورت وکېدی، د خوراک څه سامان یې وله ورکړو. هغې انکار وکړه چې زما دا خوراک نه دی پکار. د هغې اراده غلطه وه، اراده یې خرابه وه. دی په هغې باندې پوه شو، هغې ترې مطالبه وکړه د ګناه. سلیمان بن یسار رحمه الله چې دا ولیدل چې ها شیطان زمانه د دې امیدوم پیدا شو، د دې ګناه، د دې بدفعلۍ او د دې بدکارۍ شیطان باندې د دې امیدوم پیدا شو او خپل ایجنټ یې ما پسې راولېږه او زما د ټول عمر هغه محنت ضایع کولو لپاره شیطان دا راولېږل. نو په ژړا شو، څاو کتار ژړل. شیطان ته هم زما د امید پیدا شو، زما د ژوند هغه محنت زما ضایع کولو لپاره دا ایجنټ یې راولېږه. بس ژړل یې ژړل یې ژړل. هغه زنانه چې ده نو د ده حالت ته یې وکتل چې داسې زار و خطار ژړ، هغه هم په ژړا شو. الله ولی دی، د اولیاء صحبت کې اثر وي او هغه بیا ژړل. هغې ته هم د ده په دې حالت باندې رحم راغی چې داسې انسان ما دې نه مطالبه وکړه د ګناه، هېڅوک نشته د دلته، یوازې او داسې حیاناک او پاکدامن انسان. نو بس هغه هم په ژړا شو، ډېر ساعت هغې هم ژړل، اخر هم هغه وشرمېده، لاړه
او د الله شکر ادا کړ په دغه جړه جړه کې دی ودی نو په خوب کې د یوسف علیه السلام دیدار نو د یوسف علیه السلام ته وایي څومره مضبوط ایمان دی څنګه قوي ایمان خاوند دی چې زلیخې دروازې بند کړي او هغه ملکم ده دغه احسانات په تا باندې او هیڅوک نو یکی आवाज وي تاسو ورته او هغه درته د ګناه دعوت هم درکو او ستاسو مشره کوم او څنګه مضبوط ایمان والا خاوند د ګناه نه څنګه ځان بچ کړ ځان د ګناه نه بچ کولو کې چې ته کامیاب شې یوسف علیه السلام ورته وی زما د ګناه نه بچ کېدل او ځان بچ کول دا دومره د حیرانتیا خبره نه ده زه خو پیغمبر یم ما الله تعالی اوس پیغمبري راکوله الله تعالی د پیغمبر حفاظت کوي دا د الله خصوصي کرم په ما باندې خصوصي نظر زه خو مال الله رستو پیغمبري راکوله نو زما د ګناه نه بچ کېدل دا څومره کمال نه دی کمال ستاده کار دا د کمال دی چې تا سره پیغمبري نشته نبوت در سره نشته دی او بیا هم ته د ګناه نه بچ کېدلو کې کامیاب شې تم نے وہ کام کر کے دکھایا جو اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں او وی نه صرف دا چې په خپل د ځان د ګناه نه بچ کو بلکې ستاد جړه او د فریاد د آه او زاری هغه خزم په توبې باندې منشور خزم د توبه تای ستاد جړه نو لوی کار تا کړو او بربادي لایق ته کمال تا کړو چومتی هغه کار دی چې څنګه پیغمبر استاد کمال ستاسو الله رب العزت د خپل بندګانو بیا د هر ګناه کبیره حفاظت کوي